أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. خلق چې موږ کتاب ورکړی ده، هغه کتاب داسې تلاوت کوي چې څرنګه د کتاب تلاوت کولو حق ده، او که چیرې د حق ادا نه کو بیا دا خلق خسارې موندونکي دي. اسم په لحاظ عدد په لحاظ سره اسم درې قسمان دي. چون عربي چې کله موږ اسم ته ګورو نو بیا عربي چې موږ اسم په درې حالاتو چې موندو، یا به دی واحد وي، یا به تثنیه وي، او یا به جمع وي. لیکن پښتو چې او په اردو چې کله موږ اسم ته ګورو بیا اسم دوه حالتونه دي، یا به اسم وي یا به جمع وي. عربي چې تثنیه ذکر راوړی ده چې الله تعالی ټول کائنات چې جوړه شین پیدا کړی دي، په جوړې لپاره صرف یو لفظ استعمالېږي. اسم حالت درې قسمان دي: واحد، تثنیه، جمع. واحد یو ته وایي لکه کتابون، تثنیه دوه ته وایي لکه کتابانې، او جمع دوه نه زیات ته وایي لکه کتبون. جمع ول دوه قسمان دي، هغه چې جمع سالم او جمع مکسر. جمع سالم هغه جمع ته وایي چې دی چې واحد ولا بنا سلامت وي. سالم هغه جمع ته وایي چې کومې جمع چې د واحد ولا بنا سلامت وي، لکه صالحون، صالحون. دی چې د واحد ولا بنا سلامت، واحد بنا سلامت دا مطلب چې دی چې به د واحد ول چې کوم حروف اول راغلي وي حروف به غسي، لیکن دی په اخر چې بچ را زیات سلی وي، لکه حانه بعد دی چې واو الف زیات سله. او جمع مکسره ته وایي چې دی ول واحد ول چې کوم حروفي او حروف من چې کوم یو حرف راغلی، لکه رجلون، دینا رجالون. دا رجلون دیول واحد ده، لیکن دی من چې الف راغلی د دې له وجې نه دی جمع ته وایي جمع مکسر، چې دی چې د واحد ولا بنا متصلي. جمع مکسر دا د صفاتي نامونه راځي، او جمع سالم دا جمع مکسر دا د ذاتي نامونه راځي، او جمع سالم دا د صفاتي نامونه راځي. جمع سالم چې کله موږ وایو نو جمع سالمي چې به دوه قسمه اعراب راځي: اعراب بالحرکت، اعراب بالحروف. نو دې موږ په اسانۍ سره سمجا کول لپاره موږ یو ګراف جوړو چې ګراف نه به موږ اواز، معنا او نام ارباسو. لکه مثال ګراف دا موږ یو ګراف جوړ کړو چې د ګراف په ذریعه سره به موږ درې خبرې زده کوو. یو دا چې د اسم النام برباسو، بل دا چې د اسم الاواز، او بل دا چې لکه یو اسم دا صالحون، دا فاعلی په حالت چې د صالحون راځي، ځکه چې موږ د فاعلی حالت ول پہچان ویلو چې د په اخر چې به دوه ضمیر راغلي وي، لا به یو پیش راغلی وي. مفعول حالت دی په اخر چې به دوه زبرونه راځي، لا یو زبر، جیسے صالحان. اضافي په حالت چې به دی لاندې دوه کسرې لا یوه کسره راځي، که چې موږ د علاماتو چې ویلي وو. تثنیه فاعلی حالت چې به دی پسې شاته الف نون راغلی وي. تثنیه په حالت چې به د صالحون په اخر چې به فاعلی په حالت چې دی پسې شاته الف نون راځي، ځکه چې پهله اول قرآن شریف نازل سه او دینه بعد عربي ګرامر جوړ سله، نو د قرآن شریف مطابق دی په اخر چې به الف نون راځي، او د مفعولی په حالت چې به دی پسې شاته یا نون راځي، او اضافي په حالت چې به دی په اخر چې یا نون راځي. جمع مذکر چې کله دی نه موږ جوړو نه دی په اخر چې به شاته واو نون راځي، ځکه چې اول قرآن شریف نازل سه او دینه بعد عربي ګرامر جوړ سله. اضافي په حالت چې به یا نون. د ګراف موږ دی لپاره جوړ کړ چې دی چې موږ د اعراب بالحرکت او اعراب بالحروف پیژنو. نو اعراب بالحرکت زبر زیر پیش ته وایي چې دی په دلته د ګراف چې ان دا درې اعراب بالحرکت دي، او آنی، عینی، عینی، اونا، اینا دا اعراب بالحروف دي. اعراب بالحرکت زبر زیر پیش، او اعراب بالحروف آنی، عینی، عینی، اونا، اینا. موږ دا ګراف جوړ کړ. د ګراف نه موږ دا فایده حاصلو چې د ګراف نه به موږ نام برباسو، وزن برباسو او معنا برباسو. لکه دول
आवाज دا ان ان آنی اینی اینی اونا اینا اینا دیول نام موږ دا سر باسو چې دا فاعلی لاندې دا فاعلی لاندې ده نو موږ به د فاعل ول ترجمه لیکو فاعل ول ترجمه اردو چې راځي نه او واحد ته مخته ده دا فاعل لاندې نو موږ به فاعل ولیکو دوم دی واحد مخته ده واحد ورته ولیکو او نکره ده ځکه نکره ده چې دی په اخر چې تنوین راغلی ده او مذکر ده ځکه مذکر ده چې دی په اخر چې علامت تانیث نشته ده دی والا معنی موږ فاعلی په موږ اردو چې نه سره پیژنو او واحد ایک نکره کسی یا کئی سے اور مذکر مرد کہتے ہیں دیول نام مرب فاعلی واحد نکرہ مذکر داس یو زبان نسدا چې دی په دیول اعراب په ذریعہ سره دور اڑنا مربع سے دا یو واحد عربی زبان ده دیول ترجمه بسی کسی ایک مرد صالح نے اللهم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا